په دې دنیا کې تاسو به اورئ وینئ به اخباراتو کې به وینئ داسې به اورئ خبرونو کې به اورئ مثال په طور باندې یا یو بل نه به اورئ ډېر داسې خلک دي چې هغه د خپل ژوند نه تنګ دي او هغوی دومره تنګ شي کله د خپل ژوند نه چې د خودکشۍ فیصله وکړي. یعنی بعضې خلک خو داسې دي چې هغوی د خپل ژوند نه تنګ شي او فریادونه کوي او یو شی او بل شی جزا او فضا ګیلې شکوي بس چې کله ګوري او کله ترنه تپوس کوي نو څه ښه ټکې د هغه نه به ونري بس هر وخت به فریاد کوي هر وخت به ګیلې او شکوي کوي. او بعضې خلک بیا داسې دي دومره حد ته رسېدلي وي چې هغوی د خودکشۍ هغه اراده هم پکې وکړي دې حد ته رسېدلي وي. نو دومره د خپل ژوند نه تنګ وي چې د خودکشۍ بیا په دې کې یعنی داسې ملکونه شته دی داسې خلک شته دی چې هغوی باقاعده د خودکشۍ آفر ورکوي پیشکش ورکوي چې موږ سره راشئ موږ سره رابطه وکړئ څوک چې د ژوند نه تنګ نو موږ سره دې راشئ موږ سره دې رابطه وکړي نو موږ به ورته یو ډېره زبردسته طریقه وښیو چې په هغې طریقې سره به د تکلیف کم میلاوي شي او دی به خودکشي وکړي او طریقې هغوی دې دپاره یعنې راویستې دي مختلفې طریقې. داسې خلک هم شته چې کله انسان د دې دنیا نه چې کوم دی نو دغه شي لاړو د دا ژوند ختم شو بس معامله ختمه شو هغه دنیا کې چې الله جل شانه دته یو مهلت ورکړی نو هغه ختم شو. د الله جل شانه د راضي کولو دپاره دته چې کوم وخت میلاو شوی نو هغه ختم شو. د خدای پاک د رضا هغه مظهر چې جنت دی هغې حاصلولو دپاره چې دته کوم وخت میلاو شوی نو هغه ختم شو. اوس که زه تاسو نه یو تپوس وکړم چې یو دی د جنت ژوند او یو دی د دنیا ژوند او یو دی د جهنم ژوند په دې دواړو کې ټولو نه زیات نقصانی او تاوانی ژوند کوم یو دی نو صفا جواب دی چې د جهنم ژوند چې دی نو دا انتهایی نقصانی او تاوانی ژوند دی ځکه چې هغې کې هغه عذابونه دي چې الله پاک مو دې د هغې نه وساتي. د هغې بیان چې کوم دی نو دلته کې که ته ډېر هم داسې په سختۍ سره وکړې خو هغه داسې عذابونه دي چې ناقابل برداشت خو هلته کې مرګ شته نه دومره ناقابل برداشت دي چې انسان که چېرته هغې ته ورمخامخ شي لکه زمونږ د دنیا حساب کوي نو که انسان هغې ته لږ ورمخامخ شي معمولي غونې هغه عذاب پرې رالو بس د به ساتلي دی به مړي معمولي غونې چې هغې ته ورمخامخ شي داسې سخترین عذابونه دي معمولي غونې بلکې ورمخامخ کېدل خو که نږدې شو څه فاصله کې به نه چې کوم دی نو ساوتي لیکن هلته کې مرګ شته نه. الله جل جلاله که جهنمیان دي که جنتیان دي ټولو باندې مرګ الله پاک ختم کړی دی. بیا مرګ به بس دغه په دنیا کې په مونږ باندې راځي دې نه پس به مرګ ختم شي دې نه پس به د انسان ژوند بیا دایمي شي همیشه بشي د الله جل شانه په حکم سره. نو مرګ راتلو والا دی نه چې مرګ راتلو والا نه دی نو هغه انتهایی شدید ترین تکلیفونه چې د هغې په یوې لمحې کې دته مرګ راتلل پکار دي هغه به دی برداشت کوي. نو سوچ کوئ چې اوس د مرګ هغه تکلیف چې کوم دی په احادیثو کې راغلی دی یعنی خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ د تکلیفونو نه پناه غوښتې ده. مرګ داسې شی دی دا ځنکدن داسې شی دی دومره سخترین شی دی. تیر بیان کې تاسو اورېدلي حضرت شاه صاحب نه چې یو شهید داسې دی چې هغه به بیا راتلل غواړي هغه باندې خدای پاک مرګ آسان کړی دی
هغه باندې خدای پاک مرګ آسان کړی. کني مونږ ته خو چې کوم دی نو هغه زیات تکلیف کې ښکاري چې مثال په ګور باندې په بم ولګېدو قطره قطره شو، په میزایلو لګېدو مثال په طور باندې، په دماکې کې والوتو نو قطره قطره شو، خو ډېر زیات تکلیف به برداشت کړي. لیکن نه، الله جل شانه علی کل شیء قدیر دی، په هر څه باندې قدرت لري. دغه شهید ته چې دا ټوکړه ټوکړه شوی دی، قطره قطره شوی دی، دته الله جل شانه د مرګ معمولی تکلیف چې کوم دی بس نصیب کوي، زیات نه. صرف او صرف هغه ظاهري دغه چې دا یعنی د شهادت ځان وړاندې کول، دا چې د کوم قرباني کړی دا بس دلته کې چې کوم دی زړه نیول پکاري. نور چې کله هغه شهادت راځي بیا نو هغه ټیم کې بیا د تکلیف نه، بیا الله پاک د باندې داسې آسان کړي. ډېر شهیدانو خدا سي واقعات به تاسو اوریدلي چې یعنی د شهادت په دغه کې یعنی چې زخمی شي دغه ټیم کې یې خاندي، دغه ټیم کې یې خاندا شروع کی، هلکوی دا ولې خاندي؟ نو هغه ته چې کوم دی نو هغه مناظر د جنت هغه ورته ښکاره شي او هغه داسې مزو کې وي، هغه وایي چېرې د دنیا نه زر بس فوراً چې کوم دی چې زه تللی وی بس زر چې لاړ شم، داسې مزو کې وي. لیکن د شهید نه علاوه چې نور څومره مړي دي، که هغه په خپل کټ باندې مري، په خپل بسترې باندې مري، که هغه په اوبو کې مري، که هغه د غر نه راغورځېږي، نن سبا خو جهازونه دي، که جهازونه نه راغورځېږي، که اکسیډنټونه وشي او که سب یعنی چې هر قسم، نو د هغوی مرګ چې کوم دی نو هغه د تکلیف والا دی. خصوصا چې بیا داسې په خپل بسترې باندې مري، ځکه چې د نورو تم شهید ویلی شوی دی، نو د هغوی مرګ هم کیدای شي چې د عام مرګ نه کم سخت وي، ډېر سخت بني، لکه اوبو کې چې څوک پرېوځي وغیره. خو خیر هغه شهید ته نه ډېر اعلی دی، اولا دی چې هغه باقاعده اراده کړې ده د خپل جسم د قربانۍ، هغه د الله په لاره کې وته دی او هغه اراده کړې ده چې زه خپل جسم که زما د جسم قربانولو موقع راشي زه به جسم قربانوم. او چې څوک په اوبو کې پرېوتو نو هغه خو اراده نه وه کړې، څوک په اکسیډنټ کې لاړو نو هغه اراده نه وه کړې، نو هغه ترې ډېر زیات اعلی او اولا او افضل دی. خو بهرحال مرګ ځنکدن دا چې کوم دی انتهایي سخت ترین شی دی. احادیثونه په دې کې پناه غوښتل شوي ده، خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله دې نه پناه غوښتې ده. او د جهنم تکلیفونه داسې دي چې د هغې یوه لمحه هغه مرګ دپاره کافي ده. نو دومره سخت ترین عذابونه، سخت ترین تکلیفونه، ظاهره خبره ده چې ټولو نه زیات خسران او تاوان او تباهی او بربادی کم الفاظ به ورته وي، نو هغه ټول بس په دې ژوند کې راغونډ دي جهنم. هغې کې خو یعنی د آرام او د راحت ساج حرامه ده په جهنمیانو باندې، معمولی سا قدرې یو سا د راحت او د آرام چې کوم دی نو هغې باندې حرامه ده. هغې ته چې کوم خوراک ورکولی کېږي، ګوره خوراک خو یعنې ښه شی که نه، سړی پې خوند والي. ته چې اوس مالټه خورې او ته هغه خورې او هغې رس چې کوم دی نو ستا په خولې کې راشي، هغه رس نه ته خوند والي، بیا هغه تیر کړي. سیو خورې نو سیو چې کله ته خورې نو هغې باندې ته چک ولګې نو ستا په خوله کې ول هغه ذایقه راشي، بیا هغه تیر کړي، نو خوند هم ترې والی، بیا چې کوم دی نو ستا جسم دپاره هغه فایدهمند دی، بیا ستا جسم ته فایده هم ورکوي. داسې نور خوراکونه والا دنیا خوراکونه دي. نو خوراک چې کوم دی نو داسې یعنی خوندور شي، سکاک شربتونه دي، رسونه دي، دا د غنی رس دی، دا د مالټې رس دی، دا د چې کوم دی پلانکي، دا شربت دی، دا داسې، دا جوس دی، دا ملک شیک دی، دا شی دی، دا هغه شی دی، څومره یعنې دا مشروباتو څیزونه دي، نو ټول په خولې باندې خوند دی انتهایي زبردست او دننه فایده ده. اوبه دي، اوبو ذایقه هم وي بهترینه. بعضې ځایونو ته چې بنده لاړ شي سفر کې او هغه اوبه چې کوم دی نو یعنې سکي هغه اوبه چې کوم دی ذایقه داسې بېکاره غوندې وي، نو سړی وایي چې د دې اوبو ذایقه څنګه یعنې خوندوره نه ده. الحمدلله زموږ د پېښور اوبه ډېره زبردسته ده. نو د اوبو یعنې په خوله کې خوند دی او دننه انتهایي فایده ده
او خصوصا د تندې په وخت کې چې اوبه څومره بهترین خوند کوي، نو داسې چې کوم دی نو یو شی هم خوند نه کوي. چې کله سړی تږی شي نو خلک به ورته وایي چې شربت در کوم. نه، شربت نه، اوبه او یخې اوبه، خصوصا په ګرمۍ کې یخې اوبه چې وي که نه، دا دی نه بیا بهترین نعمت نشته دی په دغه ټایم چې کله تنده د انسان دی. نو ګوره دا څیزونه دا خوندور څیزونه دي او انسان په دې باندې ژوندی پاتې. نو چې په جهنم کې هم دی ژوندی پاتې کېږي نو هغې دپاره هم څه پکار دي. نو د کني الله پاک ته داسې مثلا ده، داسې به یعنې دا جهنمیان دغسې بغیر د خوراک څښاک نه هم چې کوم دی ژوندي پاتې، همداسې به یې دا جسمونه. او الله جل شانو هلته کې د خوراک څښاک انتظام کړی دی، خو هغه دومره بدترین خوراک دی، دومره بدترین خوراک دی چې د خوراک نه یې پناه، د څښاک نه یې پناه. خوټ کېدلي اوبه، خوټ کېدلي اوبه به وي، خوټ کېدلي، داسې خوټ کېدلي چې جهنمی به اوس کې نو هغه کلمې به یې بهر راوباسي. دومره خوټ کېدلي، دومره انتهایي ګرم ترینې اوبه، او تنده خو به هغه ته ډېره سخته لګېدلي. هغه به وایي چې بس اوبه مخې ته راشي چې به زه اوس کم سکول ته به مجبوره نورې اوبه به وي نه، هغه به دا اوبه څکي. او خوراک وینې زوی هغه به هم خوري. او الزقوم ونه ده، قرآن کریم کې فرمایي چې د هغې دغه داسې لکه د شیطانانو سرونه، انتهایي مهیبه ونه چې ګوري ورته څوک ورته ګوري نو کتو نه بېګېرېږي، داسې ونه ده. بیا د هغې هغه چې کومه دغه د میوه ده نو هغه هم انتهایي بې خونده، بې ذایقه، بلکې بدترینه ذایقه ده. نو داسې به هلته کې وخت تېرېږي. نو دا خو یقیني خبره ده چې د جهنم ژوند انتهایي خسران او تاوان والا دی. پاتې شو نور دوه، یو جنت دی، یو د دې دنیا دا ژوند دی. دې کې قیمتي کم یو دی. زما د سوال باندې تاسو لږ سوچ وکئ، قیمتي کم یو دی. زه دا نه وایم، سوال زما دا نه دی چې دې کې خوندور کم یو دی، دې کې لذیذ کم یو دی، دې کې راحتونو والا کم یو دی، دا نه وایم. زه دا وایم چې دې کې قیمتي کم یو دی. نو کېدای شي چې ډېر خلک به دا سوچ کوي چې د جنت ژوند ډېر قیمتي دی. ولې؟ ځکه چې هلته کې تا ته چې کوم دی نو د دنیا پلسچن د ځمکې هغه تا ته میلاویږي، په هغې کې تا ته چې کوم دی نو یوه ښځنه د جنتي یعنې اویاوو پورې ښځې میلاویږي، حورې. په هغې کې تا ته چې کوم دی نو د سپینو زرو او د سرو زرو د خښتو نه جوړ محلات میلاویږي. په هغې کې تا ته چې کوم دی د یاقوتو، زمردو، د بهترین څه خو نومونه مونږ اورېدلي به دنیا کې، داسې کاڼي به وي هلته چې مونږ نومونه سره نه اورېدلي. الله په خپل قدرت پیدا کړي. هغې نه به څیزونه جوړي او میوې، داسې میوې چې مونږ هېڅ نوم نه دی اورېدلی او هغه به هلته وي. او دا چې کوم میوې مونږ په دې دنیا کې خورو د دې په مثل به هم وي، خو د دې دا میوې به هغې ته د هغې دغه ته سلمې حصې ته به هم نه رسي. هغه به دومره خوندورې او دومره بهترینې، په صورت به بیل خوندورې، په ذایقې به بیل خوندورې. نو کېدای شي چې ډېر خلک دا وایي چې د جنت ژوند هغه زیات قیمتي دی. دنیا کې خو مطلب دا دی چې تکلیفونه وي او څه وي او څه وي او څه وي، خو نه، قیمتي ژوند چې دی نو هغه د دنیا ژوند دی. نو په دې دریو واړو جنتو، په دې دریو واړو زندګیانو کې، په دې دریو واړو ژوندونو کې ټولو نه قیمتي ژوند د دنیا شو. که د جهنم ژوند راوالي، که د جنت ژوند راوالي، او که د دنیا ژوند راوالي، نو ټول نه قیمتي پکې د دنیا شو. ټول نه قیمتي پکې د دنیا شو. د دې وجه سره چې دنیا ژوند قیمتي څنګه شو؟ دنیا ژوند په دې قیمتي شو او په دې قیمتي دی چې دغه دنیا د آخرت دپاره مزرعه ده. مزرعه کروندې ځای دی. په دغه دنیا کې ته آخرت ګټلی شي، په دغه دنیا کې ته جنت نعمتونه حاصلولی شي، په دغه دنیا کې ته الله جل جلاله راضي کولی شي، او په دغه دنیا کې ته د جهنم دخول نه ځان بچ کولی شي. دا هر څه ته په دې دنیا کې په دې وخت کې په دې ساعت کې کولی شي چې دا مونږ ته الله پاک اوس کوم ژوند را کړی. ساره کې الحمدلله رړي، الله پاک مهلت را کړی دی. ما او تاسو اوس دلته کې ناست یو، زمونږ هر څه کار کوي، غوږونه هم کار کوي، سترګې هم کار کوي،
حواسم کار کوي، جسم کار کوي، الحمدلله، الله پاک شکر. نو اوس دغه وخت موږ سره دغه ژوند دی، که څوک کشر دی او که څوک مشر دی او که څوک منځ کې دی، که څوک چې هر څومره عمر دی، نو پته چاته نه لګي چې زما نور پاتې څومره عمر دی. اوس موجوده وخت دا د سره چې کوم دی غنیمت دی. دغه دی چې په دې کې ته د خپلو ګناهونو نه توبه ویستلی شي او هغه پرېښودی شي. د هغې په پرېښودو سره ته د الله جل شانو ناراضګۍ نه ځان ساتلی شي او د الله جل شانو رضا حاصلولی شي په نیکو اعمالو سره. ګناهونه پرېږده، نیک اعمال اختیار کا. الله جل شانو چې څنګه حکم فرمایي په قرآن پاک کې هغسې زندگی شروع کا. څنګه چې د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته هدایت راکړي دي هغسې ژوند شروع کا. کومو څیزونه چې هغوی منع فرمایلي ده هغې نه ځان منې کا. کومو څیزونو چې هغوی حکم کړی دی هغې باندې ځان را عادي کا. بس دغه خلاصه ده. اوس هغه وړومبۍ خبره راواخلي. اوس دغه کافر چې کله خودکشي وکړي او دی لاړو دی دنیا نه، څومره قیمتي ژوند خراب کو، څومره قیمتي ژوند خراب. الحمدلله زموږ په مسلمانانو کې خودکشي دا ریشو ډېره کمه ده، بلکې په نشي حساب ده. خو بیا هم کله کله داسې یو نیم خبر راشي چېرې خودکشي وشوه، نو دغې خلکو ته احساس نی چېرې زموږ دا ژوند څومره قیمتي دی، د دې یوه لمحه څومره قیمتي ده. په یو لمحې کې مونږ الحمدلله دا یو کلمه ویلی شو، سبحان الله دا کلمه ویلی شو، الله اکبر دا کلمه ویلی شو. روایاتو کې راځي چې د معراج په شپه کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات حضرت ابراهیم علیه السلام سره وشو، نو پای کې یوه خبره حضرت ابراهیم علیه السلام دا کړې وه چې خپل امت ته ووایه چې د جنت ځمکه فارغه ده، خالی ده، هغې کې ونې نشته. نو خپل امت ته ووایه چې دی ذکر کوي د الله جل شانه، دی سبحان الله، نو چې سبحان الله ووایي نو هلته کې یو ونه ولګي، چې دی وایي الحمدلله نو الحمدلله سره هلته کې یو ونه ولګي، وایي چې الله اکبر نو هلته کې ورسره یو ونه ولګي. دغې اعمالو سره چې کوم دی نو تاسو آخرت ګټلی شي، تاسو هغه ژوند جوړولی شي. نو دغې خلکو ته که چېرته احساس وی نو دوی به داسې فیصله کوله، دوی به خپل ژوند چې کوم دی نو ختمولو نه، کلم نه. او دوی ته به دا احساس چې کله د دوی ژوند ختم شي نو بیا چې دوی نه کوم تپوسونه کېږي چېرې تاسو ته ژوند درکړی شوی نو صرف دې دپاره درکړی شوی چې بس تاسو بس مزې چرچې کوئ بس، او بس نور څه بیا نشته. ځکه چې د کافر ژوند خو ټول هم دې نه راتاویږي، بس زما لایف سټایل، زما د زندګۍ طریقه او زه په مزو کې او د تکلیفونو نه بس په امن کې امن سره ژوند تېروم، او زما خپل بس یو سوچ دی بس هغې، او دې دوران کې ژوند چې کوم دی نو د هغې نه مزې اخیستل، انجوایمنټ، بس دا د هغې دغه دی. نو په دې کې بیا هغې چې کوم دی نو مختلف کارونه کوي، دا د هغې ټوله خلاصه ده. نو دا تپوس به دې کېږي چې دا ژوند تا ته درکړی شو صرف دې دپاره چې بس صرف خوراک څښاک به کې په مزو کې به دغه ژوند تېر کړي او بس را به شي دلته، او دې د وجې نه چې تا ته اوس مزې نه میلاوېدې نو تا خپل ژوند ختم کړو، ته تنګ وې نو تا خپل ژوند ختم کړو. تا که چېرته د حق لاره موندلې وې او د حق لاره دې پېژندلې وې او بیا په هغې باندې تا تل شروع کړی وې، نو دغه تنګي به هم خدای پاک ستا لرې کړې وه. دا په دنیا کې چې ته تنګ وې دا تنګي به دې هم خدای پاک لرې کړې وه. نو به هر حال انتهایی قیمتي ژوند دی زمونږ ده، یوه لمحه په دې کې قیمتي ده. اوس راشئ مونږ د خپل ځان ته مونږ څه کوو. هغه د کافرو حال دی، هغه د هغې خلکو حال دی چې هغوی د خپل ژوند نه تنګ وي او خودکشي وکړي، دا قیمتي ژوند خپل برباد کړي. خو بیا هغه کافر چې هغوی خدای پاک نه مني، هغوی الله جل شانه نه مني، هغوی پیغمبر نه مني، هغوی دین نه مني، هغوی هم داسې دنیا نه خپل ژوند تیر کړي ولاړ شي، هغوی هم خپل ژوند برباد کړي، ضایع کړي. ما او تاسو کوو الله جل شانه مونږ ته ایمان په خپل کور کې را نصیب کړی دی، مونږ ته دا دین په خپل کور کې را نصیب کړی دی، او د دې قدر او د دې احساس مونږ سره نشته. ځکه چې چاته نعمت په آسانۍ سره ملاویږي نو هغوی ته د دې قدر او احساس نه کېږي، د هغې نعمت قدر او احساس هغې خلکو ته نه کېږي.
تر څو چې داسې خلک یې نه کتلی چې همدغه نعمت هغه ته څومره په سختۍ سره میلاو شوی. دې دپاره تاسو چې کوم دی د غیر مسلمو هغه غیر مسلم چې بیا نو مسلم شي بیا مسلمانان شي د هغوی واقعات ولولئ. د هغوی واقعاتو کتابونه میلاویږي پرې بازار چې کوم سختیانو سره کوم تکلیفونو سره هغوی ته الله جل شانه دغه دین نصیب کړو، هغوی ته الله جل شانه دغه کلمه نصیب کړه، هغوی ته الله جل شانه ایمان نصیب کړو، دغه دین اسلام ورته نصیب کړو. په کومو سختیانو سره هغه سختیان یې هغوی برداشت کړي او دا دین قبول کړو. د چا ملامتیا یې په خاطر کې را نه وسته، د چا د ملامتیا پروا یې ونه کړه، د چا د قطع تعلق پروا یې ونه کړه، مختلف قسم پروپیګنډو پروا یې ونه کړه او هغوی چې کوم دی نو دا دین قبول کړو. څه د وجې نه؟ صرف او صرف د الله جل شانه راضي کولو د وجې نه، صرف او صرف دې د وجې نه چې د دنیا مقصد هغوی وپېژندلو. چېرې په دې دنیا کې مونږ راغلي څه دپاره یو، مقصد زمونږ څه دی. هغوی چې مسلمانان شي نو خپل ټول خاندان والا ورته وایي چې دا تا څنګه فیصله وکړه، دا تا ډېره عجیبه فیصله وکړه، مونږ نه یې تپوس کړی. ځکه که هغوی نه تپوس کوي خو یې نه پرېږدي. جناب اوزه د کوره زمونږ تا سره تعلق ختم، دوستان ایو ته زمونږ تا سره دوستي ختمه. بیا ورپسې خبرې مبرې شروع کړي، پروپیګنډ ورپسې شروع کړي، دا چل دی هغه چل دی. تنګۍ تنګول مقصدي د هغه په ژوند کې هغه سختي پیدا کول مقصدي چې دی تنګ شي او بیا که مونږ ته واپس راوړي. نو ګوره هغه به یو لمحه څومره په سختۍ تېروي، یو ساعت به څومره په سختۍ تېروي، او دا د څه د خاطره؟ د دغې دین د خاطره. د صحابه کرامو واقعات تاسو وګورئ، څومره په سختیو چې کوم دی نو هغوی دغه دین قبول کړی و، په څومره سختیو سره چې کوم دی نو هغوی دینه پس د کفارو سره مقابله کړې وه، او څومره په سخترینو حالاتو کې هغوی ژوند تېرولو. مونږ ته خو تیار میلاو دی، مونږ د دې نه څنګه به خبر شو؟ د دغې اولینو واقعات، صحابه کرامو واقعات چې په دین په کومو سختیو سره هغوی حاصل کړی و، په کومو سختیو سره هغوی ایمان راوړی. د نن سبا زمانې چې کوم نو مسلم دي د هغوی واقعات دا چې بنده لولي او لږ په توجه سره یې لولي، صرف په دې خوند او لذت سره نه چې مثال په طور باندې او دا چلو شو هغه چلو شو، لکه سړی چې یو قیصه چاته وایي. نه نه نه، لږ زړه ته متوجه کوي چېرې دا هم دا دین دی چې زم د دې دعویدار یم، زم وایم چې او زم مسلمان یم، او ما ته خدای پاک چې کوم دی نو پیدایشي طور سره زه خدای پاک مؤمن او مسلمان د مسلمان په کورنۍ کې پیدا شوی یم، ما ته الله پاک دا دمره اساني سره رانیسب کړی دی. دغې بنده ته څومره په سختۍ که چېرته زه د ده په ځای وې زما به څه حال و، د ده په ځای که زه وې زما به څه حال و. دې وخت کې به ما څه کول؟ هغه واقعي کې چې کوم حالات دي که نه، هغه ځای کې خپل ځان فټ کا، سوچ وکړه. دغه ټایم کې به ما څه کول؟ خدای مکړه که چېرته داسې زما حالت وی، که ما باندې داسې وی، نو ما به څه کول؟ حجة الوداع په موقع باندې الله جل شانه دا آیت نازل کو، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. په نن ورځ باندې ما تاسو دپاره ستاسو دین مکمل کو، واتممت علیکم نعمتی او تاسو باندې مې خپل نعمت پوره کړو، ورضیت لکم الاسلام دینا او تاسو دپاره ما اسلام دین خوښ کړو. الله پاک فرمای په دې آیت کې چې نن ورځ باندې دا دین کامل شو، د دې احکام پوره شو، ځکه چې د دین اسلام احکام به وقتاً فوقتاً نازلېدل، په یو ځل نه نازل شوی قرآن کریم، تاسو ته پته ده. نو دا احکام به وقتاً فوقتاً نازلېدل، کله به پوره صورت هم نازل شو او کله به یو څو آیات نازل شو، کله به یو آیت نازل شو، او دا سم شوي دي چې د یو آیت یو ټوکړه به نازله شوه. په دې طریقې سره چې کوم دی نو دا دین نازل شوی دی. نو حجة الوداع په موقع باندې الله جل شانه دا فرمایل چې اوس دا دین مکمل شو، دا آیت نازل شو. نو په دې کې دا یو ټکی دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، او ما تاسو دپاره دا دین خوښ کړی دی. الله جل شانه مونږ ته کومه لاره خوښه کړې ده چې مونږ په هغې باندې روان شو، نو الله پاک به راضي کو، دغه دین دی. ورضیت لکم الاسلام دینا.
یو صحابي دی حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه. په مکه مکرمه کې چې کله لا ایمان نور وړي نو هغه پلار ډیر زیات مالدار و، د کور نه ډیر زیات مالدار و او ډیر شاهانه لباس به چولو او ډیر شاهانه لباس کې به ګرځېدو، ډیر خسته لباس به او ډیر عمده ژوند به تیرول. بیا چې ایمان راوړو او مدینه منورې ته هجرت وکړو نو بیا د احد په موقع باندې شهید شو. جنگ احد کې په جنگ احد کې د هغوی دا حالتو چې هغوی سره دمرم سنو چې د هغې نه د هغوی د کفن انتظام شوی وي، دمرم سره سنو کفن باندې به څومره مال ولګي، څومره پیسه به پې باندې ولګي، څومره کپړه به پې باندې ولګي، لیکن هغوی سره دمرم سنو چې د هغوی د کفن انتظام پې شوی وي. نو یو کپړه میلاو شوه، هغه کپړې باندې چې کوم دی نو چې د هغوی سر به یې پټولو نو خپې به یې ښکارېدې، خپو باندې به کپړه نه وه، او چې په خپو به یې اچوله نو سر به یې ښکارېدو، نه پوره کېده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې په سر باندې کپړه واچوئ او په خپو باندې پاڼې واچوئ، او دې طریقې سره د هغوی کفن شوی دی. دومره چې کوم دی نو خپل هغه خواهشات قربان کړل، خپل هغه شاهانه زندگی قربان کړه صرف او صرف د دې دین د خاطره. حضرت حمزه رضی الله عنه څنګه یو قوت خدای پاک نصیب کړی، یو طاقت خدای پاک نصیب کړی، یو رعب خدای پاک نصیب کړو. هر څوک به تیارېدل او مدینه منورې ته بیا هجرت وکړو، ایمان یې راوړو، مدینه منورې ته هجرت وکړو او بیا هغوی هم په غزوه احد کې شهید شو. دا شهادت څه دپاره د دې دین دپاره. یعنې یو صحابي تاسو راخلی د هغه د دین اسلام د قبولولو هغه وخت بیا یې نه پس چې کوم سختۍ هغه برداشت کړي دي، نو د دې دین د خاطره څومره سختۍ خلکو برداشت کړي دي، د دغه قرآن کریم د زده کړې د خاطره څومره خواریانې خلکو کړي دي. یو صحابي فرمایي چې زمونږ کلی او زمونږ علاقه د مدینې منورې نه ډېره زیاته لرې وه، نو خلک بیا شروع شول ایمان راوړو باندې، ایمان به یې راوړو. نو زمونږ قبیله چې ونو دا لارې سره خوا کې وای، لاره وه پای باندې به چې کوم دی خلک تېرېدل، قافلې به تلې راتلې. نو مدینې منورې نه به چې کومه قافله راتله نو زه به رالم په لاره کې به چې کوم دی نو زه ناستم، انتظار به مې کولو چې کیدای شي مدینې منورې نه کومه قافله راشي. نو مدینې منورې نه به قافله راله نو ما به هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو مدینې منورې نه را روان یې؟ ای به وایي چې موږ مدینې منورې نه را روان یو. نو بیا به مې دویم تپوس نه دا کولو چې تاسو را د هغې کتاب څه حصه شته چې کوم په پیغمبر باندې نازلیږي، د قرآن کریم څه حصه شته تاسو سره؟ نو هغوی به راته وایي چې او شته، مونږ دا د آیات واورېدل، د پیغمبر نه مو واورېدل، د نور صحابه کرامو نه مو واورېدل. نو هغه آیات به راته هغوی ووایي، ما به هغه یاد کړل. دغسې طریقه روانه وه. زه به روزانه راتلم، په لاره کې به چې کوم دی نو زه ناستم او چې کومه قافله به مې کته چې مدینې منورې طرف نه را روانه ده نو ما به هغوی نه دا تپوس کولو او چې هغوی سره به څه آیاتونه وو نو ما به هغه یادول. دې طریقې سره ما ته الله جل شانه قرآن پاک یاد، د قرآن کریم یو وافره حصه هغه دې طریقې سره. نو ګوره یو آیت د پاره به چې کوم دی نو کور به پرېښو او شل نن سبا خو چې کوم دی نو یعنې معمولي ټایم هم چا سره ني او وایي چې به زما ټایم مصروف دی، سهار دا کوم او بیا دا کوم او بیا دا کوم او بیا دا کوم او بیا دا کوم. زمونږ چې کله څه دیني پروګرامونه کېږي، اجتماعات کېږي یا نور څه، په هغه ټایم هم ډېر خلک به دا وایي چې څوک مجبوري ده بس مصروف یو. او دغه صحابي به چې کوم دی خپل کور پرېښو، هغه نورې مجبوریانې وروستو کې داسې مجبوریانې دي لکه داسې دا اصل شی دی. دین زده کړه دا زما غټه مجبوري ده او قرآن کریم زده کړه. نو دی به راتلو او روزانه هلته به انتظار کولو. ګوره په انتظار باندې سړی څه مستړی کېږي، دا خو چې کله سړی انتظار کوي نو بیا سړي ته پته لګي، پته به نه لګېده چې څوک به راځي مو که نه. کیدای شي ډېرې ورځې داسې هم تېرې شوي چې څوک به هم نه راځي، څوک به هم نه راتلل، ډېرې ورځې به داسې هم تېرې شوي وي، لیکن بیا به هم هغه راتلو، هغه به ناست به او چې څوک به راتلل داسې. نو دې طریقې سره چې کوم دی نو هغوی دا دین حاصل کړی دی. په دې دومره خواریانو سره الله جل شانه مونږ ته ډېر په اسانۍ سره رانصیب کړی او مونږ ته الله جل شانه دا ژوند را نصیب کړی دی. دا ژوند دی را کړی دی انتهایی قیمتي ژوند
او انتهایی پسندیده دین د پاره، انتهایی قیمتي ژوند د انتهایی پسندیده دین د پاره او زمون په لاس کې دي چې مونږه ځان ته څه ګټل غواړو. آیا ځان ته چې کوم دی د خدای پاک رضا ګټل غواړو، حاصلول غواړو او جنت ګټل غواړو، او کنه د خدای پاک ناراضګي هغه حاصلول غواړو او جهنم ګټل غواړو. دا زمون په لاس کې دي. دی دین علم هم پکار دی، ازدکړه هم پکار ده. بغیر د ازدکړې نه ته ژوند صحیح نشي تیرولی، ته دین باندې صحیح عمل نشي کولی. او دې دپاره تاسو علماو سره کینئ، کوم ځای کې چې د دین کورسونه کیږي هغې کې شرکت کوئ. د دینی پروګرامونو موقع بالکل مه ضایع کوئ. کلم چې یو دینی پروګرام کیږي هغې کې خامخا شرکت کوئ، که هغه علمي پروګرام وي، که هغه اصلاحي پروګرام وي، که هغه علمي اجتماع وي، که هغه اصلاحي اجتماع وي. که څه کورسونه کیږي لکه نن سبا چې کوم ځای په ځای فهم دین کورس کیږي وغیره وغیره، نو دې کې ضرور تاسو شرکت کوئ. د دین زده کړه دا ډومبی ضروري ده. چې استاد مثال په طور باندې د دین علم هغه نه وي حاصل، نو ته به څنګه په دې دین باندې عمل کې؟ ټول نه آسان مثال چې مونځ طریقه چاته نه ورځي، څنګه به مونځ کوي؟ اودس طریقه چاته نه ورځي، د استنجا طریقه چاته نه ورځي، د غسل طریقه چاته نه ورځي، نو د هر څه به خرابې بیا ټیک بني. نو زده کړه اول ضروري ده. او په دې کې دوه څیزونو طرف ته زه ستاسو لږ توجه کول غواړم. یو شی دی په هغې کې اخلاق، یو شی دی پکې اخلاق. اخلاقو تصور چې زمونږ دماغو ته راځي، لکه اوس چې ما دا ټکی وویل ستاسو ذهن ته به یو تصور راغلی، نو هغه تصور بس تقریبا دا راځي چې یاره چا سره ملاویږي نو په خند پیشانی سره ملاویږي، پرون تندي سره ملاویږي، تریو تندي سره نه، او جی جان دا ښه طریقې سره کول، او مثال په طور باندې ملمین هغه کینول، او بس بد ارادې په خوله باندې نه ویل، خراب ټکي نه استعمالول. تقریبا دغه مفهوم او دغه تصور زموږ ذهن ته راځي. خو دا ټول اخلاق نه دي، دا د اخلاقو ډیره وړه حصه ده. دام دا بد ارادې نه ویل او په ښایسته روڼ تندي سره ملاوېدل دام سنت دي. او په حدیثو کې د دې تذکر راغلی دی چې خدای پاک داسې بنیان نه خوښوي چې د هغوی خوله پوچوي، سپک الفاظ استعمالوي، داسې بنیان خدای پاک نه خوښوي. نو دا هم د اخلاقو حصه ده. خدای وړه حصه ده. غټه حصه هغه زړه دی. په زړه کې چې کوم اخلاق خدای پاک یو مؤمن ته نصیب کوي نو هغه دي. پای کې سخاوت دی، پای کې تواضع ده، پای کې عاجزي او داسې نور ډیر صفات دي پکې. ټول نړومبی چې کوم دی نو زه به راوالم مثال په طور باندې عاجزي او تواضع، دا د زړه یو اخلاق او یو صفت دی. کله چې ستا په زړه کې تواضع او عاجزي وي نو تا نه به چې کوم دی نو افعال هغه د تواضع او د عاجزۍ ظاهریږي. تا ته به خدای پاک توفیق چې کوم دی نو د عاجزۍ والا او د تواضع والا د افعالو توفیق به خدای پاک درکوي. او دغه تواضع او عاجزي دا حاصلیږي داسې خلکو سره چې هغوی خپله متواضع مزاج وي، د هغوی انداز د تواضع والی. نو فقیران غریبانان هغوی سره ناسته، هغوی سره هم چې دې سره هم تواضع اثر په سړی باندې کېږي، د تواضع د صفت پکې راځي. ځکه هغه کې خدای پاک قدرتي تواضع اچولی، او چې څوک مالدار وي نو هغې سره پای کې لوی راځي، کبر راځي. بیا د الله والاو سره کېناستل، د هغوی په مجلس کې کېناستل، دې سره هم تواضع انسان ته حاصلېږي. او دې ټولو څیزونو کې ړومبی ټولو نه چې کوم څیز دی هغه ستا د زړه خپل زړه طلب دی، چې خپل زړه کې د طلب وي چې یاره زه دا صفت ما کې راشي. نو اول به ته چې کوم دی نو په خپل زړه کې ښه په ښه اراده عزم او نیت به وکړي چې یاره زه دا صفات دا په ځان کې راوستل غواړم. او بیا به ته هغې پسې یوځې، بیا به ته غریبانانو سره کښېنې، فقیرانو سره به کښېنې، الله والاو سره به کښېنې، نیکانو خلکو په مجلس کې به کښېنې، نو تا باندې به بیا اثر کېږي او تا کې به خدای پاک هغه صفت پیدا کوي. نو یو خدا شی دی. او زمونږ اجتماعاتو کې په دې باندې انتهایی زبردست تفصیل سره چې کوم دی په دې باندې خبرې کېږي، اخلاقو باندې. او په کربوغه شریفه کې چې چا وخت لګولی دی
نو په دې موضوع باندې، په اخلاق په دې موضوع باندې تقریبا ډیر زیات بیانات کیږي او هغه کې چې کوم دی نو د هغه اخلاق ځان کې پیدا کول، ځان کې راوستل، دا په کومو طریقو سره کیږي هغه هم ښودل کیږي. دا ځان ته یو تفصیل طلب موضوع ده. وایي کې یو صفت چې کوم دی نو هغه باندې حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی هم ډیر بیانات په باندې شته او کتابي شکل کې هم کې دي شوي. نو بهر حال یو دا شی دی په دې کې مونږ کمزوري مونږ به صرف هغه ظاهري جبې ته چې کوم دی نو بس اخلاق وایو، نور اخلاق هم وروسته پرېښي. نو اول د دغې صفاتو زده کړه پکار ده چې دا عاجزي شوه، دا سخاوت شو، نو دا سیزونه چې دي دا څنګه حاصلېږي، دا څنګه سیزونه دي، دا بیا حاصلې سي څنګه، د دې پوره هغه زده کړه پکار ده. بیا عملی حصول کوشش پکار دی، بله اراده پوره پکار ده هغې باندې بیا یعنی عملی کوشش پکار دی. ای پسې یو دا شی دی په دې کې چې کوم دی مونږ انتهایی کمزوري وروسته یو، بلکې مونږ خو په هغه ظاهري اخلاقو کې هم ډېر کمزوري یو. ظاهري اخلاقو کې چې کله مړه وي او مثال په طور باندې یو مخوري سړی مخې ته راغلی بیا به ورته ډېر جی جان کوو، بیا به ورته جی کینې یو جی داسې جی هغسې او ډېر ادب احترام به کوو. خو که چېرته زمونږ زړه ني یا مثال په طور باندې یو فقیر سړی دی دغه سره دی هغه سره به پوچه خوله، هغه سره به سپکه خوله استعمالو، نو اخلاق خو دې ته نه وایي. اخلاق خو دې ته وایي چې ستا صفت دی چې ته چا سره ملاویږي، نو ستا صفت دی چې ته هر چا سره په ښایسته انداز سره ملاویږي. دا نه چې مخاطب د وجې نه چې څوک تا سره ملاویږي هغه د وجې نه تا کې تبدیلي راځي. ستا صفت دی، ستا اخلاق دی، دا هغه نه دی چې د هغه اثر پتا کېږي یا ته د هغه نه اثر والی او بیا چې کوم دی نو ته وایې چې داسې دي او هغسې دي او هغې سره ستا دغه بدلېږي، موډ بدلېږي. نه، بلکې ستا صفت دی ته چې چا سره ملاویږي نو په ښایسته انداز سره، او چې څوک درنه په خبرو کې خفه نشي، په انداز کې خفه نشي، نرمه او ښایسته خبره کوه، سخته او بدرنګه خبره مه کو، ښایسته خبره کوه، نرمه خبره کوه. د دین دعوت هم که چاته ورکې په ښایسته طریقې سره، په نرمې طریقې سره ورکو، هغه په بدرنګې او په دغه ته نامناسبې طریقې سره مه ورکو. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه، د خدای پاک رب طرف ته چې کوم دی رابله په حکمت سره. نو حکمت هغه ډېر دې کې غټه معنا ده. کله د ته دعوت ورکول پکار دي، کله نه وي پکار. یو سړی به غوسه او هغه ټایم کې توس هغه ته که ډېر نرمۍ سره دعوت ورکوې نو هغه ټایم کې هغه غوسه دی، دغه ټایم کې تا ته حکمت نه کار اخیستل پکار، دغه ټایم کې دعوت مه ورکو. یو سړی دی هغه انتهایی جذبات په هغه باندې غالب دي او هغه چې کوم دی نو یعنی یو ګناه د هغې ته روان دی. اوس دغه ټایم کې نصیحت کار نه کوي، دغه ټایم کې هغه د لاس نه ونیسه ډډې ته یې که، دغه ټایم کې هغه ته نصیحت کې هغه باندې اثر نه کوي. داسې څه طریقه وګوره چې هغه د هغې نه منې شي. نو ټول نه ښه طریقه دې ځایم کې دا ده چې هغه د لاس نه ونیسي او بل څه کې مشغول کړي، یا دا وګوره دا شی څنګه دی، دا شی څنګه دی، هغې نه یې راوړو. او که دغه ټایم کې صرف نصیحت ورته کوي چې یاره دا ته چې کوم طرف ته روان یې دا ګوره غلط کار دی، دا داسې دی، دا ټیک نه دی، هغه به بیا هم روان وي، ځکه چې هغه اوس په ښه اراده کړي دی او روان دی ورپسې، یو ګناه کار پسې روان دی. نو حکمت نه کار اخیستل دا وړومبی شی دی. او بیا ورپسې موعظة الحسنه، ښایسته طریقې سره وعظ، بهترین الفاظ استعمالول، نرمه او پسته ژبه استعمالول. فرعون ته حضرت موسی علیه السلام الله پاک واستولو او ورسره حضرت هارون علیه السلام هم، او دې دواړو حضراتو ته الله پاک وفرمایل فقولا له قولا لینا، تاسو دواړه دغه فرعون ته نرمه خبره وکئ. لین لین نرمې خبرې ته وایي، سختۍ سره ورته دعوت مه ورکوئ، ځکه چې دا نرمه چې ده دا د انسان په زړه کې ځای کوي، سخته د انسان په زړه کې ځای نه کوي. نن سبا خو داسې زمانه راغلې ده چې مشر کشر ته چې کله سختۍ سره وایي نو یعنی هغه کشر باندې ښه اثر نه کېږي. داسې زمانه راغلې ده، نو په سختۍ سره چې کله دا کوي نو او چې نرمۍ سره وکړي نو کېدای شي دا هغه په زړه کې چې کوم دی اثر وکړي او هغې سره هغه باندې اثر وشي. نو بهر حال اخلاق چې دی دې کې مونږ ته انتهایی دې باندې توجه پکار ده. دویم سیس چې دی هغه معاملات دي. معاملاتو کې خو مونږ دومره رستو یو چې مونږ اړو د دین حصه نه ګڼو، اړو دا تصور زمونږ ذهن کې نه راځي چې یاره دا معاملات هم د دین حصه ده. اغیستل خرڅول په کومه طریقه کې دی شي
چا سره ستا یو معامله ده، ته په یو ادارې کې، ته یو پوسټ باندې یو افسر یې، ستا ماتحتانو سره څنګه رویه پکار ده، ته چې تا ته چې څوک راځي چې تا نه څوک کار کوي، ته په کوم ډیوټۍ باندې په کوم ذمہدارۍ باندې چې ته فایز شوی، ته لګولی شوی، تا ته څنګه پکار ده، خپله ډیوټي تا ته څنګه کول پکار دي. دې سلسله کې ته د چا خبرې ته هم غوږ نه کېدې، نه د عالم خبرې ته غوږ کېدې، نه د یو پوه سړي خبرې ته غوږ کېدې، بس خپل یو انداز سره چلېږي چې څنګه چې ماحول هغسې چلېږي. په دې کې یعنې خپل رشوت د خپل هغه د کار په دغه کې په مت کې چې ته کوم کار دپاره ته لګولی شوی، ته هلته ناست دی، د هغې کار باندې په هماغې کار باندې ته چې پیسې اخلی ته خپل حق ګڼې. دا خو د معاملاتو د شعبه خو مونږ بالکل داسې ویستې ده د دین نه چې بس دا خواړو، یعنې کې دین به دا خواړو دین خواړو دې باره کړو څه شته نه. دې کې ډېر زیات کمزوري و، انتهایي کمزوري. او دا سړي ته هله پته لګي چې کله د خلکو سره د واسطه راشي، یو ځای کې به دې کړی، یو ځای کې به دې کړی، او صرف په دې نیت به دې کړی چېرې کېدای شي دنه څه مال روزي. یعنې ټیک ټاک کاغذونه بي او بس تا به صرف دستخطي، نور قانوني رکاوټ پای کې نشته. خو څه نقطه به ورته ته راوباسي، یاره دا شی چې دی کې دا دستخط اوس نه کېږي، نو هغه بل سړی هم پوه شي چېرې دا نور خو بالکل ټیک ټاک دي، کاغذونه خو بالکل ټیک ټاک دي، خو دی چې دستخط نه کېدی به څه غواړي. نو بعضې خلک خو صفا غواړي، اندازې داسې وي، او بعضې خلک صفا نه غواړي. نو بیا وروسته که څوک ورته ووایي چې بهی ته خو پیسې اخلې په دې باندې یا داسې، نو څه به ورته وایي ما خو نه دي غوښتي. تا نه دي غوښتي، خو تا نیت خو دا و، تا هغه مقصد هم دا و چې دې سره وباسي، ځکه دې چې کوم دی نو داسې طریقه اختیار کړه. دا عملي غوښتنه ده، یو وي په ژبه باندې غوښتل، یو وي عملي غوښتل. او ناحقې پیسې تاسو ته پته شته چې د دې څومره نحوست وي، ناحق مال ګټل، د دې څومره سپېرتوب وي، د دې څومره شناعت وي، د دې څومره قباحت وي. دغه پیسې چې دې باندې ته څه شی اخلې، هغه استعمالوې، یا څه خوراک پې باندې اخلې او هغه ته خپلې خېټې ته چې خپلو بچو باندې خورې، د دې به څومره نحوست او سپېرتوب وي. دې باره کې تاسو چې ته سوچ کړی، یا دغه خلکو چې ته سوچ کړی دی چېرې دا موږ د کومې طریقې سره پیسې ګټو، یا خو هغه حق حلاله تنخواه ده چې سرکار مقرر کړي یا ادارې والا تا دپاره مقرر کړي، نو هغه خو صحیح ده. هغې نه علاوه چې ته کومې حرامې ګټې، دا حرامې دي، خالص حرام. په دغه طریقو سره دا پیسې پیدا کول، هر ځای کې چې ګورې خلک دې طریقو سره پیسې پیدا کوي. یعنې اړو چاته دا احساس وي چې یاره زه دا حرامې پیدا کوم، دا زه حرامې ګټم، دا خو ما دپاره بالکل ناروا دي، بالکل اړو چا سره احساس نشته. چا سره ما خبره کوله، مې زمونږ په معاشره کې هغه سړی ډېر ماهر ګڼلی کېږي په معاملاتو کې چې څوک د دوکې ورکولو فن هغه ته زده، چې مخاطب ته ډېر زبردست طریقې سره چې هغه پوه نشي که نه او دوکه ورکړي، دا سړی وي په معاملاتو باندې ډېر ښه پوهېږي، د لب جب ښه زده دی. دا اوس صفت شو، خوبي شوه، دې حد ته مونږ راغلي یو. صفا وینا، رښتیا وینا چې څنګه حق وي هغسې وینا، دا یې زموږ تصور کې اوس نه راځي چېرې دا کول پکار دي. ما ته خو داسې پکار دی. الحمدلله ډېر خلک پکې صحیح دي، خو اکثریت داسې دی، اکثریت داسې دی، د ماحول بیا خپل اثر وي، هر یو ترې نه متاثر کېږي. زموږ یو رشته دار دی، نو هغه په یو پوسټ ولګېدو، په یو پوسټ ولګېدو، د هغه د خولې خبره ده چې سر کې چې زه لاړم نو ما به یاره دا ټیک نه دي، دا بد دي، دا ناحقه پیسه ده. یعنې مطلب دا دی د خلکو کار به موږ به هغه کار چې کوم دی نو هغه به مو ورته کولو، نو ما به کولو، ما به څه پیسې میسې نه اخېستې، بس چې څه کار به بس هغه به ورته وکړو، ښه سړی به لاړو، دغه کار به وشو. خو چې ما سره کوم نور خلک وو نو هغوی وي دا ته څه کوې، زمونږ کار هم خرابوې، دا خو ته زمونږ کار هم خرابوې. خلک به یې وګوره هغه پلانکې خو بالکل نه علي، دې باندې خو هېڅ پیسې نه لګي، او تاسو وایي دې باندې پیسې لګي، پیسې د دوی جیب دپاره لګي که نه. نو هغه سړی خو بالکل نه علي او تاسو یې لګي، دا ولې؟ نو ته زمونږ کار خرابوې، موږ بیا چې کوم خلکو سره بحثونه کوو، څه به کوو، څه به کوو، نو تم اله. نو پیسه خو خوږ شی دی، او بیا چې داسې ماحول وي نو وایي ما هم اخېستل شروع کړي. اوس وایي زما دا حالت شوی دی که چېرته څوک راشي او بغیر د پیسې نه ورته زه کار کوم، نو زه یې میره دا خو
کار نه کیږي، څه ورکول پکار دي ته. داسې حالت شو د دفاترو دغه ټول دا حالت دی. نو زمونږ به ترقي په کومه طریقه وشي؟ مونږ به من حیث القوم من حیث الملک څنګه ترقي وکړو؟ نن سبا زمونږ سترګې ټول داسې دي، داسې ځان ته نه ګورو. زمونږ خپل حیثیت څه دی؟ مونږ اول خو الله پاک انسانان پیدا کړي یو. مونږ انسانان یو که ځناور یو؟ چې بل حق به سپی چې دی هغه او زمری چې دی نو هغه دغه طبیعت دی چې دا ټول شی زما شي، او څومره زیات نه زیات چې وینو چې زما شي، زما خېټې لاړ شي، دا زه وخورم، زما حصه خو زما ده، او چې دا نورم زما شي. دا خو د ځناورو کار دی. ستا چې کوم حق کېږي ته د هغې نه زیاتې ولې اخلې؟ ناحقه ته ولې اخلې؟ بیا چې مونږ انسانانو نه لږ راپورته شي نو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی فرمایي چې زما والد صاحب حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه هغوی به دا خبره کوله چې باطل، اوس به تاسو دا خبره خوندم درکړي، باطل هغه کې صلاحیت نشته چې هغه ترقي وکړي. باطل ویل کېږي د حق الټ، یعنی ناحق باندې چې څوک که نه په خراب لار باندې چې څوک رواني، دا باطل. او د دې چې کوم الټ راځي نو هغه د حق صحیح لار باندې. باطل کې دا صلاحیت نشته چې هغه سر راپورته کړي او هغه ترقي وکړي. خدای پاک خپله فرمایي ان الباطل کان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. نو باطل کې کلم دا صلاحیت نشته چې هغه ترقي وکړي. حق کې دا صلاحیت ته چې حق به ترقي کوي. اوس که چېرته مونږ نن سبا وګورو په دنیا کې نو کافر په ترقی دی، مسلمان چې کوم دی نو دی ښکته دی، دی ترقي نه کوي بلکې دی خو وروسته ورځ چې کوم دی نو په لاندې غورځېږي. نو هغوی به فرمایل چې دا اصل کې کفر ترقي نه ده کړي چې هغوی کافران دي، یعنی کفر ترقي وکړه. نه، دا هغوی چې کوم دی نو څه حق خپل کړي دي، څه حق لارې خپل کړي ده، د هغې د وجې نه هغوی ترقي وکړه. هغوی رښتیا خپل کړي دي، هغوی انصاف خپل کړی دی، هغوی حقدار ته حق ورکول خپل کړي دي، هغوی داسې قسم څیزونه خپل کړي دي، په هغې وجې هغوی ترقي کوي، په دغې څیزونو هغوی ترقي کوي. مونږ چې کوم دی نو دا څیزونه پرېښي دي، دین خو مو پرېښی دی، هغه انسانیت مو ورپسې پرېښی دی، او په دې وجه مونږ په ښکته روان یو. نو معززو معاملات چې دي دا ډېر زیات نن سبا خو د ضرورت انتهایی زیات دی، انتهایی زیات دی. چا سره چې یو معامله کې که هغه اخیستلو خرڅولو سره تعلق ساتي، که هغه د کرایې باندې ورکول او کرایې باندې اخیستل، ښه په کرایې اخیستلو او په کرایې باندې ورکولو کې دی کې دومره لانجې کونجې دي، یعنی یو کور د هغه په کرایې باندې اخیستلی کېدو نو ما به ورته شریعت خو چې کوم دی نو شرعي مسله خو داسې ده، نو ما ته به ته نه پوهېږې. نن سبا داسې چلیږي، داسې د معاملې چې کوم دی نو رول دی اوس په معاشره کې اوس داسې روانه ده، بس اوس به داسې کوو. مونږ څنګه ځان د مسلمانان وایو بیا په کومه خوله چې مونږ هغه رولز هغه قوانین یعنی چې مونږ ځان نه جوړ کړي دي یا معاشرې جوړ کړي دي، خلکو جوړ کړي دي چې هغه رولز او قوانین د شریعت خلاف دي. نو دې سلسله کې ډېر زیات سوچ کول پکار دي. اول خو خپل ځان سمول پکار دي، او که چېرته تا ته خدای پاک یو پوسټ درکړی دی، یو عهدې باندې ته ستا لاندې خلک کار کوي، نو هغه لاندې خلکو باندې نګراني تا ته چې کوم دی پکار ده. ستا حق جوړېږي، ته په دې باندې پړې چې ته به د خپلو لاندې خلکو د معاملاتو هم نګراني کوې. بهرنو خلکو هغې باندې پړنی هغه نه ستا په وس کې دي، نو ته په هغې بیا پړې. چې کوم تا نه لاندني خلک دي ته هغوی ته معامله لاره ورته سیده که چې داسې طریقې سره کار کوئ او داسې طریقې سره وګورئ. بالکل مه کوئ. په ورځ د قیامت به ما ستاسو څوک غاړه رانیولي، زه به هم چې کوم دی هغې خلکو سره یم چې کومو خلکو سره تاسو ظلم کوئ. او تاسو ته پته شته چې څومره قیمتي ژوند ده، ټولې خبرې تاسو را یو ځای کې سر نه چې کومې شروع شوي دي، څومره قیمتي ژوند خدای پاک مونږ ته راکړی دی، او په دې کې مونږ ته هغه جنت ګټل پکار دي که نه، د هغې نعمتونه. په ورځ د قیامت به داسې یو کس راشي چې هغه به ډېر منځونه کړي وي، هغه به ډېر روژې نیولې وي،
هغه به ډیر عبادت کړي، نوافل به ډیر زیاتی او ډیر زیات ذخیره د اعمالو به هغه جمع کړي. لیکن دا حدیث مبارک دوستان، دا حدیث مبارک مفهوم دی. لیکن هغه به چې کوم دی نو د چا حق والی، ناحق پیسې به د چا اغستی، چا نه به چې کنه په دوکي پیسې اغستی، چا نه به په دروغو پیسې اغستی، مال به والی، د چا به یو حق والی، چا به بل حق والی. دا حقوق به داغه ډیر زیات جمعي. خاچا ته به چې کنه بدره دی ویلي، اخلاق هم پکې راغلي، او چاته به چې کنه نو تکلیف ور رسولي. دا سيزونه بم داغه ډیر زیاتی. نو یو کس برازي هغه به د خپل حق مطالبه کوي، ځکه چې قیامت ورځ خو د فیصلې ده او د انصاف ته، انصاف به هر چاته ملاويږي. نو یو کس برازي چې یا الله زما په د باندې دا حق ته د مانه په غلطي طریقې سره پیسې والے مال رانه والے، نو الله پاک بوته وي چې نو د دې په بدله کې چې سمره د نیکو اعمالو هغه حصہ جوړیږي، عادت ور کوي، نو د نیکو اعمالو نه برواغستل شي حصہ او هغه ته ور کړی شي. بل براشي هغه به کوم دینو بیا داسې مطالبه وکي، نیکو اعمالو نه به حصہ ور کړی شي. بل براشي هغه نیک اعمال چې ذخیره وا اب لاړ شي، ختم بشي. بیا به کوم دینو هم کسان پاتې وي، کسان به بیا هم پاتې وي. سوچ کوئ، بیا هم خلک راځي چې راځي زما په د باندې دا حق ته، ما سره دا کار کړو، زما نه حق زمکه ګیره کړی و، دا چلے کړو، هغه چلے کړو. خنو الله پاک طرف نو بیا فیصله وشي چې د ته اوس نیک اعمال وکینو، فرق دی وي چې دین نیک اعمال خو سره ختم دي، او بیا به فیصله وشي چې اوس داسې کوي چې دا کم کس راغله به حقدار دغه حق په قدر ګناه هغه واخلي او په دې سړي باندې بار کوي. دا چې چا د حق وهلې دی دې سړي ته ور کوي دا ګناهونه، نو دا ګناهونه براغستل کیږي او هغه باندې بارول کیږي، دا ګناه براغستل کیږي. نو اخره کې به دې پاتې شي چې د سره به د ګناهونو یو غاټه ذخیره، د بدیانو به سره یو ډیره زیاته غټه ذخیره، او نیکی به یو هم ني. او دغه کس ته ویل شوي دي چې په دې ټول ژوند د انسان کې چې مونږ کله نه پیدا یو د دنیا کې کنه او د آخرت پورې، دې ټول ژوند د انسان کې د هر ژوند راوالي، دا دنیوي ژوند راوالي او ورپسې دوستو ژوند راوالي، په دې ټول ژوند کې هغه فقیر څوک دی، هغه مفلس څوک دی، هغه دغه کس دی. دغه کس ته چې د سره اوس یو نیکی نشته او د سره چې کوم د ګناهونو انبار دی. دغه کس چې کوم دی نو پر دې ټول انساني ژوند کې کدا ژوند راوخلو که هغه ژوند راوخلو، په دې ټول انساني ژوند کې حقیقت کې غریب دغه کس دی. الله جل شانه په دې باندې د خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.